هغوی کې چې کوم زوی خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه چې بیا د هغې نه بعد زلزله هم راغلې وه. هغه زوی ته یې عدالت والا داسې څه سزا وروړه چې ټوله دنیا ورته حیرانه شوه. دوستانو که چېرې تاسو د هغه معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې اوس زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تلې نښان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه د نن نه یو 2 هفتې مخکې رامخې ته شوې وه چې یو زوی بدبخته راپاڅېدلی و او خپله مور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه. دی اهیل په څه وجه قتل کړې وه د دې پوره حقیقت راښکاره شوی و. هغه زوی په ژړا کې ټول حقیقت ښکاره کړی و چې ما خپله مور نه مړه کوله، ما په هوا ډزې کولې خو زما نه خپله مور په غلطۍ کې ولګېده. بیا زه په هغه وخت کې په ځان نه یم پوه شوی چې زما مور څنګه مړه شوله. چې ما کله خپله مور اسپتال ته ویوړله، زما مور چې کله د اسپتال د اپریشن تیټل نه مړه راووتله او زنه یې ولا تړلې وه، نو ما په هغه وخت کې روح ووتو. یعنې زه داسې بدبخته پاتې شوم، ما ته خپل ځان داسې بدبخته وګڼلی شو چې زه د مور قاتل شوم. دوستانو په هغه وخت کې ما سره پولیسو خبرې هم وکړې، بیا زه پولیسو ګرفتار کړم. ما ورته په خپله وویلې چې او ما خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړله. وایي چې ما خپله مور نه قتل کوله خو بیا هم قتل شوله. اوس په عدالت کې دا رامخې ته شوی دی او په عدالت کې ولا داسې قسمه سزا ورکړې ده چې ټوله دنیا یې حیرانه کړې ده. دا سزا څه وه؟ دا سزا دا وه چې په عدالت کې ورته ویلي دي چې ستا به بله پیشه کې هر یوه پته لګي او اوسه پورې چې تا سم کړي دي، خپله مور دې د بېدردۍ سره قتل کړې ده، یا به په تا باندې عمر قید لګي یا به تا ته پانسي سنو کېږي. هغه زوی یې ویلي که ما ته چېرته پانسي نو شوله، یعنې ما ته پانسي ودرېده شوه، زما د زړه نه به بوج وشي، ځکه چې زما په زړه باندې زما د مور یو غټ بوج پروت دی. دوستانو دا و د هغه کس خبرې. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نښان ورڅخه مخه ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.